اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. نو دریم قسم دلیل نقلی مونږ وی چې دا په ضمن د قصې د جناتو کې دی. او دا قرآن کې دو ځایه تفصیل سره راغلی دی. سورہ احقاف آیت نمبر 1 نوالا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ آیات کا آغا چرا واڑ والموتا طرفتا نفرم من الجن یوسو کسان پیریان. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راتد طائفنا چرتنا طائفنا لارا کی یوزای دے نصیبین وی ورتا. آغا نصیبین ویلی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوسو ردش پی تیرے کرے یخ اوبو پکی او د خرما او باغونو پکې د گریپس باغونو پکې. پیغمبر علیہ السلام ډیر درد دیلو طائف کې خلکو پکانو وشته او بدن ټول زخمی وو، لہذا واپس آئے کې چراته نو د غزای سورۃ شپې ریسټ وکړ. نو شپې عبادت کو سپیریان ورته الله تعالی راوستل. داغي واقعي ذکر کړي. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ دَي قرآن توقع خود فَلَمَّا حَضَرُوا کلچ حاضر شد قرآن تقالوا انصتوا نو دیوی خاموش. فَلَمَّا قُضِيَ کلچ دا محفل قرآن او رولو ختم شو وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ دی واپس لال القوم فلتوارن ورکون کی. قالوا یا قومنا دویو قوم زمونگا الا سمینا کتابا تاکہ سر مونگا اوریدلے کتاب انزلا دا سے کتاب چی نازل شویلی من بعد موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کون کے دے دا آغا کتاب چی مخکر دن دے. داغی مضامین اردی مضامین سر یوشان دی. یادی الی الحق ہدایت ورکی حق طرفتا و الی طریق مستقیم العارنی غتا. یا قومنا و قوم زمونگا عجیبو داعی اللہ اجابتو کئی یعنی قبول کئی داعی دا اللہ تعالی. وآمنوا بما داعی دے داعی بانے یغفر لکم من ذنوبکم اللہ بدلتا گناہونا و بخی وَيُجِرُكُم مِّنْ غَضَابٍ عَلِيمٍ اپنا بدر کی اللہ تاصل دا عذاب دردناک نا. نو اللہ تعالی وی اگورا دا دعوی چه محمد رسول اللہ او دا قرآن برحق دے. محمد رسول اللہ ادا قرآن برحق دے او اللہ وحدہ لا شریک دے. دا خبر پیریانوم کرے دا خبر چا کرے دا پیریانوم کرے دا. نو دیتا وی اثبات دا دعوی فضمن دلیل نقلی او کم قسم دلیل نقلی قصہ د جناتو. کم قسم دلیل نقلی قصہ د جناتو. سورہ جن دا بل واقعہ دا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ میلے تروانو تاسو میلے پیژنې ایگزیبیشن ونه یو غټ ایگزیبیشن به د عربو لګیدا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به التتن خلکو ته دعوت ورکو. خلکو خپل دنیاداری کوله. پیغمبر علیہ السلام په کې دینی کار چلو. ابن عباس سے وای مونږه سو کسانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره عکاظ میلے تروان لاره کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای مونږ کو. نو قران وی پیج نمبر سره قل اوحی الیہ تورتوا چ وحش دمات ان استمع نفر من الجن چ دے قرآن تغوکے خود یوسو کسانو پریانو فقالو ندوے انا سمینا قرآنا عجبا تاکی سر مونگا اوریدلے یو ونڈرفل قرآن
یادی الی رشد ہدایت کے عقل مندی طرف تا نو منگا ایمان ناوڑے دے قرآن بالے ولن نشرک بربنا احدا ہرگز با منگا شرک نہ پیدا کر اقبل سرے سوک وانه وتاکک سر شان دادے تعالی جد ربنا چی دیر ورد شان پروردگار زمونگا متخذ صائبتا ولا ولدا آغا پروردگار چی نو ولا خدشتا نو ولا بچیشتا نو ولا خدشتا نو ولا بچیشتا نو اللہ تعالی وی گورا دغی جناتو پخپل سٹیٹمنٹ کی دو خبریں اکڑی یو دا چې قرآن موردو نو دا قرآن دا اللہ تعالی کتاب دے ابل دا چې دا اللہ تعالی دا پارا اسوک شرک نشتا نزویے انلو نو دا دعوی دا ثابت اکڑی پزمن دا قصہ دا جناتو کی دا غدری والا دعوی ثابت اکڑی پزمن دا قصہ دا جناتو کی ادری دعوی سلی یو دعوی دا توحید دویم دعوی دا رسالت او دریم دعوی دا باس بعد الموت ہر چی دلیل وحی دے سورہ ہود دلیل وحی او دلیل نقلی کے فرق دائی چی نقلی کے اللہ کی سب بیان ہے او پا دلیل وحی کے اللہ تعالی لفظ وحی ذکر کری اگر ہم کی سبی خصی ذکر کری وحی آیت نمبر 15 ومکتا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَوَّهِ كْرِشِ وَنُوحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تا انہو لن یؤمن من قومک چی ایمان نراد استاد قوم نا الا من قدامن مگر دغه چې چا تروس ایمان ناوړ دے بس دغه راړو اس مستقبل کې بلکس ایمان نراړي او ایمان پس باندې فلا الہ الا الله باندې نو اس په لفظ اوحیه سره الله تعالی دا بیان کړي چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیان د لا الہ الا الله کو صحیح کول بیان نو دې ته وایي دلیل وحی دې ته وایي دلیل وحی څلورم قسم دلیل استقراری استقراری دلیل دیتا ہوئی کہ اللہ تعالی مخالف تا او دشمن تا یو سٹیٹمنٹ وړاندې کی او هغه سٹیٹمنٹ تقاضا د جواب کوي کم جواب ایڈمیشن کم جواب ایڈمیشن چې بغیر د منلو لبل لار نشتا سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَقَدْ تَپُوسُ کی دوینا من خلق السماوات والارض چچا پیدا کری اسمانون ازمکا وسخر الشمس والقمر اتابے کری دے مسخر کری دے وروس پوگمائی لیقولن اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تویدین تپوسو کا ازمکا اسمان چا پیدا کری سوائے دے ایڈمٹ کولن بلا خبر اشتا نہ دے کرا سبوئی چا اللہ تعالی نو یا کو با ایکسپریس کی چی اللہ تعالی یہ بدے خاموش پاتیش یہ با ایکسپریس کی چی اللہ پیدا کری دی یہ بدے رد کئی ہے نا ندارر تو وہی چی دا لات مناتا و غزا و حبل یا زمونگا آئیڈرز پیدا کری دی دا خبر دا ہی نکلے ہاں بلکہ سب ہوئی چی اللہ صحیح استاد سر زد دے نو کہ دا جواب ندر کئی نو خاموش ہو پاتیش نو دا خاموش ایڈمیشن دے دا سر دا خاموش ایڈمیشن دے صحیح شو یہ تو وہی سائلنٹ ایڈمیشن لکه مونږه فقہ کوم وو چې یو جناینا تاسو کړی چې دا پلانې چې دنه په بدله دومره مہر کې پنه کاسه شرعي محمدي سره تا قبول کړی دی
صحیح شو نو کا خاموش پاتې شو نو بس دا رضا ده خاموشي سره دا رضا ده نو دې دوی دلیل استقراری معنی طلب د اقرار کولو یعنی ډیماند کیږي د مخالف نه دسو چې اډمټ کړه خبره ډیماند کیږي دسو چې دا خبره اډمټ کړه یا لکه سورہ انبیاء یو بل مثال وګوره آیت نمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر 2 پیته ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم له بوتان مات کړل واقع مشهور ده چې دی واپس راغله د خپل ایگزیبیشن نه ودا چا نو څه کسانو ابراهیم بل جوړ د خلاف موافقه کړي بل چا نه لیکلي دې راولې حکمران حکم وکړي دې راولې نو راوست قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا دی ورته وی آیا تا کړه دا کار زمونږ د معبودانو سره او ابراهیم قال ورته وی بل فعلا کون کی کړه بل فعلا معنا کون کی کړه کبیرهم هذا اګورا غټ دغه سالم دی کبیرهم هذا معنا غټ ځکه غټ تاغم سنو وی اغله په دغاړه کې اتبر ورسوله فاسألوهم ان كانوا ينطقون ولدين تپوس کوي کدی خبره کولای شي فرجعوا الى انفسهم رجعوا الى انفسهم دو معنی دي یو دا چې یو بل توکدل چې ابراهيم عليه السلام ورته وي ټول قوم دې مات کړو چانه مې صرف وګواله دي چانه پوزا والے دا چانه مې لاس والے دي صحیح شو یاره چا پوزا کټتا چا لاس کټته چا خپل ماته ده صحیح استاسو خدایان دي ټول کارونه کول شي نو دا تاسو ته کې دا چا فصلهم انکا د یو بل ته وکړل اوس دا دوی سایلنت اډمیشن نو چې دا خبره کول جوګه نه دي د معبودان خبره نشي کوله نو دې ته وی دلیل استقراری چې اډمټ کوي دا چې د هیڅ نشي کوله یعنی ابراهيم عليه السلام په دې خبره ته تقاضا کوله چې دا خبره اډمټ کوي چې دا بودان هیڅ شي نشي کوله نو دې ته وی دلیل استقراری درېمه سلسله د شکایاتو دو سلسله تیر شو یو سلسله د دعواګانو دویمه سلسله د دلایل مختلف طریقې سره او درېمه سلسله د شکایتونو سوره آل عمران آیت نمبر یوصل او یوتیا اللہ تعالی تقاضا وکړه د مدینه د ریاست د استوګرن چې ډونیشن ورکړي سټیټ د پرسو کې ډونیشن ورکړي نو یو یا فډه لاریانو هغه وی د محمد رسول الله خدای جوړ غریب شه نو ډونیشن غواړي څه غریب شه نه ډونیشن غواړي ځکه موږ مالدار خلک یو نه الله تعالی د شکایت کوي چې دا دوی خبره دا سړی ځامن ته کوم پښتو کې چې دا سړی ته خبره دې شکایت کوي دې څه وایي لقد سمع الله قول الذين تاكي سر الله تعالی اوریدل د خبره دا کسانو قالوا چاغوی ان الله فقير چې تاکي سره الله تعالی فقير دے ونحن اغنياء امونگا مالداریو سنکتو ما قالو مونگا لکر دی وینا وقتلهم الانبیاء بغیر حق اللہ تعالی وی دا کما خبر چی دی کئی زان مالدار بری اللہ تعالی غریب بری I do put it on their record دا دوی ویب پای تخیزی
در دوی ویب سایټ ته خېږي they have to pay the price. ذات نه شکایت کوي در سړی ته خبره چې دی د الله متعلق دې ته وایي شکایت ته شکایت. څلورمه سلسله تنبیحات. تنبیه مانا شکایت کیږي د دشمن نه، تنبیه ورکیږي دوست ته چې دا کوم کار دی دا ښه نه دی، د دې آفټر افیکټس ښه نه دي، د دې نتیجه ښه نه ده. تنبیه ولا ورکوي دا دې ولې وکوي ته د دې په نتیجه باندې پوهې. او دا تنبیحات دو قسم دي. یو پیغمبر ته تنبیه ورکو، سورہ انفال غزوہ بدر لمبنہ غزوہ وا So the first impression is the last impression. هغه کې خم میسج ورکول پکارو کیا تا کافرانو ته چې بیا آینده لپاره د پیغمبر مقابله تر نشي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو فطری طور نرم دلو، لہذا د مړولو د وهلو د زخمی کولو په ځای دله ترجیح ورکړه چې کوم سړی د ژوندې په لاس راځي صورت وایي ما قیدی گئی څه گئی قیدی گئی. او چې قیدیان شو نو نتیجتاً پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غي نه رینسم ډیماند کړ. چې ډیماند کړ پیسې فدیه، پیسې ناګر چې جایز وا څه شی وا جایز وا قیدی نه فدیه اغستل او بیا رها کول صحیح. او چونکې داړم بنې جنگو میسج ورکول مرادو چې خلک ویریږي چې باندې ستا مقابله ته رانشي. اچ دیونی سره پیسو باندې اخلاق تو خصبه باندې بیا ټو فکر غسته جوړه خبره دین کړه. نو الله پیغمبر علیہ السلام ته تنبیه ورکړ، ما کان للنبی ان یکون له اسرا، آیت نمبر 28. ما کان للنبی دا خبرانه د پیغمبر د پاره ان یکون له اسرا چې جوړ شي د پاره جنگي قیدیان حتا یسخن فی الارض. اوس د اسخان معنا د وینې تو یول څه شي وینې تو لومبه زخمیان کا چې ویریږي، لومبه زخمیان کا چې ویریږي بیا دغه نه پس کې قیدیان کې نه قیدیان کا صحیح. تريدون غرض الدنيا تاسو دا غواړئ چې دنیا سامان درته ملاوي شي. والله يريد الاخره، الله تعالی اخرت بهترول غواړي. الله تعالی نو اخرت بهتريږي دې سره چې اسلام ته غلبه ملاوي شي. اسلام ته ول تاسو کې ځانو پیسې هم ته واغستې. اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تنبیه ورکړه. یا دویم مثال تنبیه او د وارننګ سورہ توبه ورپسې سورۃ تبوک کی جنگو رومیانو سره او رومیانی اولوی طاقتو، لہذا منافقین چې کم یریدل هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترالل، چونکہ بظاہر مسلمانانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹی غوښته چاوي زما تبرا باندې راځي او چاوي خزم نه جوړه د هسپتال کې دا چاوي بچي منن سره مرض ټیک نه دی صحیح. مختلف عذرونه پیش کړ. پیغمبر علیہ السلام خود تبعی طور نرم دل شخصیت او اوکے نو پرابلم، اوکے نو پرابلم وداؤٹ انکوائری چې دې رښتیا وای کدرو وای صحیح. انکوائری ونکړه خو بس چا وای چې چټي حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی اوکے. نو الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وارننګ ورک. Let me find out.
آیت نمبر 3 عفا اللہ عنک اللہ دے وبخا. عفا اللہ عنک مانا و خدای دے وبخا. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو وہی ورتا وہی و خدای دے وبخا. عفا اللہ عنک اللہ دے وبخا لما زنت لهم تا دوی له ولدا چټي ورکړه حتا يتبين نبد ورکول تر دې پورې يتبين لك الذين صدقوا چخکار شتا تا کسان چې رښتیا ویلي دي وتعلم الكاذبين اخکار شیا سو چې سو درو جلدي یعنی انکوایری به کړي او غیر د انکوایری تاول ټول درخواستونه باندې اوکے accepted ټول دغه منافقان دي منافقت وکړه دروغ یې کوي. عفا الله عنك لما زنت لهم خدای دې وبخښه. نو دې ته وایي تنبیه چې پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وارننګ ورکړ چې بیا دومره ډیره نرم دلی مکوه دومره ډیره رحم دلی مکوه انکوایری کوه چې د چا عذر معقول یا غیر شوټي ورکړه چې چا عذر معقول غیر شوټي ورکړه. ادویمه تنبیه دا د مسلمانانو ته دا خو پیغمبر ته تنبیهات شو. دویمه تنبیه مسلمانانو سورہ آل عمران آیت نمبر 143 ومقتل یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم تاسو مجوړوي بطانتن قلبی دوستی. کومه دوستی؟ د زړه دوستی. من دونکم د مسلمانان نه علاوه بل چا سره قلبی دوستی نه ای سره سطحي دوستی کوي. د زړه دوستی خو بچا سره کې ځکه زړه دا د ایمان او د عقیده مرکز دی. نو د لګاو به یو چا سره چې چا په زړه کې هم دغه ایمان موجود وي. دا یو معنا شو د بطانه. اځه معنا چې لا تتخذوا بطانتن تاسو مجوړوي د خپل سیکرټس د پاره کنسلټنټ بتانوي کنسلټنټ اف یور سیکریسیز کنسلټنټ اف یور سیکریسیز. نو اس کا مسلمان مملکت د خپل سیکریسیز کنسلټنټ یو کافر جوړ کی نو دا سیکریسی پاتې کیږي. دیو چې حضرت عمر رضی الله عنه پابندی لګولې و د خپل والیانو د پاره د يهودي او د عیسائی خزه په نکاح کولو باندې چې تبع والی د اسلامي حکومت کور کې به خزه يهودي عیسائی ناشتي د مملکت او د ولایت فکر صفات کی دا څه مسله لا يعلونكم خبالا غي کو تعین کې تاسو د پاره فساد پیدا کولو کې ودو ما غلبتم دی غواړي چې تاسو مشقت کې واچي د دې خو خسره چې تاسو مسلمانان په مشقت کې قد بدت البغضاء من افواههم تاکي سره ظاهر شوه دي بغض او دشمنی د خبرو دوینا وما تخفي صدور اکبر اکما دشمنی چې دوی پسینو کې دا غډیر رویا ده قد بينا لكم الآيات تاکي سره مونږ بیان کړی تاسو آیتونه کنتم تعقلون ک تاسو عقل کوئ ها خبردار تاسو تنبیه ده اها خبردار انتم تاسو اولای تاسو دغه کسانی او مسلمانان تحبونهم چې تاسو دوی سره دوستی کوئ ولا يحبونکم حالانکه دوی تاسو خینا دوی تاسو نه خوخی وتؤمنون بالکتاب کله تاسو ایمان ساتئ په ټولو کتابونو موږ تورات منو کني منو او انجیل منو دوی قران مني نه وَإِذَا لَقُوكُمْ چکل تاثر ملاوے قالوا آمنا نو دوی وی آو دا ټول اسمانی دین ندی دا څه چلے ټول اسمانی دین ندی وَإِذَا خَلَوْا چکل ځان لشي عَذُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنْعَامِلَا نو دای چی ګوت خپل تاسو باندې منل غیر د غصې د وجه الله تعالی وی ځان خپل سیکریټ میټینګ کیږي مسلمانانو ته ګوت شي چې سره ملاو شي وی we will live together in peace. They can live together in peace, but actually they do not. They just lakini. They just servasako. Sange involved. قل تورتا وایا موتو بغیرکم خدای مسرد خپل غصه به خو باسا
موتو بغیظکم معنا مړه شي سره د غصې خپل. ان الله علیم بذات الصدور، الله تعالی د سینو فرازونو باندې عالم دی. نو دې ته وایي تنبیه مسلمانانو ته، تنبیه. بل سلسله تخویفاتو ده. تنبیه معنا وارننگ چې دا کار بیا مکوئ، او تخویف معنا تھریٹ. نو وارننگ ورکیږي دوست ته او تھریٹ ورکیږي دشمن ته. وارننگ چاله ورکیږي دوست ته او تھریٹ دشمن ته. او دا تھریٹ دو قسمه دي. الله تعالی دو قسمه تھریٹ ورکوي کافرانو ته، یو د دنیوي عذاب بل د اخروی عذاب. سورہ آل عمران آیت نمبر 11. قل للذین کفروا یا کسانو تا چې کافران شوی دي ستغلبون، تاسو به ډیفیټ کول شي په دنیا کې. دنیا کې چې ما سره جنگ کوئ نو څه کول شي؟ ډیفیټ کول به شي. نو دشمن ته ډیفیټ د دین له ترټ خپل نشته. د دشمن له ډیفیټ ورکول دین له ترټ نو دې ته وایي تخویف دنیوي، چې که جنگ کې را لای میدان ته نو ډیفیټ کول به شي. یوا وتحشرون الى جهنم، ابیا بجمع کول شي ټول په جهنم کې. نو دا تخویف ته اخروی، دا تخویف ته نو الله تعالی دواړه قسمه ترټونه کافرانو ته په یو آیت کې ورکړل، تخویف دنیوي او تخویف اخروی. دنیوي ورکو ستغلبون، مغلوب کول به شي. اخروی ورکو وتحشرون الى جهنم، جهنم ته وجمع کول شي. اور پسې آیت کې وی چې قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا، بدر کې ورسره دغه معاملې وکړه. غزوه بدر کې ورسره دغه لوبه وکړه چې دنیا کې ولا ډیفیټ ورکو او آخرت کې عذاب نه لاړ. نو دې ته وی تخویف دنیوي او اخروی دواړه. بل سلسله سلسله تسلی، چې کله سړی ډس هارټډ شي، ډس اپوینټډ شي، د ډسپیریټي شکار شي، نو الله تعالی ولا تسلی ورکړي. دا تسلی کله الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي او کله مسلمانانو ته ورکړي. دوه قسمه ده. پیغمبر علیہ السلام ته تسلی سورہ رعد آیت نمبر 43 اخیری آیت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، او ای آکسان چې کفر کړي دي پیغمبر علیہ السلام ته وایي لست مرسلا، ته د خدای طرف نه لګل شوی. دا ته غپ لګي. پیغمبر علیہ السلام ته لست مرسلا، ته خدای نه را لګلې، ته خدای نه. اوس دا خبر پیغمبر علیہ السلام له سور زور ورکو، څومره پیغمبر علیہ السلام درد دي. اوس الله تعالی ورپسې جمله کې تسلی ورکړه چې قل کفا بالله شهیدا، تورتوایا کافی دی اللہ تعالی گوام یزما کی و بینکم ام یستاسو کی ومن عنده علم الكتاب، او آغسو چی اغی سرد کتاب علم دے نو اغی کافی گواهان دی. لکا علماء دی یهود و دی نصاراو چا ایمان ناوڑے، لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ،
الله تعالی ور تسلی ورکړي تو ورته وایا چې ما تاسو د گواهی ضرورت نشتا خدای دې خبره گواهی الله تعالی پیغمبر خدای دې خبره گواهی چې زه د الله تعالی پیغمبر متسلی ورکړه عبد الله ابن سلام کعب الاحبار سلمان فارسی بلا ډیر نور دا مشهور دي یهودیان ہاں بل تسلی مسلمانانو ته سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سلیریش او 25 لقد نصرکم اللہ ببدر تاکہ سرا اللہ تعالی امداد کړو تاسو سره په بدر کې وانتم اذلہ تاسو ډیر لګوي پشمار کې هم لګوي اسلحه در سره هم لګوا شمار کې هم لګوي اسلحه در سره هم لګوا فتقوا الله ويرګي الله تعالی نا لعلکم تشکرون دې د پاره چې شکر گزار جوړ شي استقول للمؤمنین اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سے چی آپ کا غچتاوے مومنانو تا علی یکفیکم آیا کافی بنشتا دپارا ان یمدکم ربکم چی امدادو کی تاس رب تاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریو ذرو فرشتو بانے منزلین چرا کدشی بید داسمان بلا ہاں ان تصبروا کتاسر صبر استقامت مظاہرہ وکړه وتتقوا اذان بچکد بزدلینا ویاتوکم من فورهم هذا فی الفور دے پس براش پاستا یمددکم امداد دو کی تاثر پروردگار تاسو بخمسط آلاف من الملائکت مسومین پا 500 فرشتو باندے نو 500 فرشتے نو دای تسلی ورکړ صحابه ہوتا او مسلمانانو ته کني حالت دا وای داو چې ټول ډیس هاټ شي چې خدای دا دومره غټ لشکر مقابله کوي دا دومره ډیره اسلحه ور سره تامهاک ور سره دی B52 ور سره دی فلان دا زمانه ارس اسلحه چوا او مون سره خود معمولی استعمال دا تیر دے کمان دے صحیح معمولی توری را سره دی باندې الله تعالی ولا تسلی ورکړه چې تاسو له سټیبلیټي مظاهره وکړي اوس 500 فرشتي را لګم سره لګم 500 فرشتي نو دا تسلی وا مسلمانانو ته وما سلسله نمبر اوما ازاله الشبهات ازاله الشبهات دا پدری قسمه نمبر 1 اللہ تعالی یو باطل عقیدہ دا کافرانو ذکر کی باطل عقیدہ ذکر او بیا هغه باندې رد وکړي سورہ توبہ آیت نمبر 10 وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديانو غزير ده الله زوی دے وقالت النصارى نصارى المسيح ابن الله چې عیسی علیہ السلام ده الله زوی دے نو د يهودو باطل عقیده و چې حضرت عزير ده الله زوی دے د نصارا باطل عقیده و او دا چې حضرت مسیح علیہ السلام ده الله زوی دے اوس په الله رد کړي چې ذالک قولهم بافواههم دا تشد خلی خبرې دي ذالک قولهم بافواههم معنا دا تشد خلی خبرې د حقیقت سره تعلق نشته د دې حقیقت سره تعلق نشته مونږه پښتو کې او تاسو بوس باندې سره چې به بنیاد خبره کې مونږه ولې بوس باندې
حفوات حفوات عربي کې ورته وای حفوات دا څه حفوات دي یا لکه موږ بل لفظ استعمالو خرافات یا څه خرافات دي الله تعالی د دې څه خرافات وایي ذالک قولهم بیا نو باطل عقیده ذکر کړه او فورن ورپسې رد وکړه دا یو طریقه ده دیمه طریقه د مخالف شوبه ذکر کی داغي جواب ورکی د مخالف شوبه ذکر کی د وړاندې نه قوه عقیده ذکر کړه رد وکړه دیمه طریقه ده چې د مخالف طرف نه کوم شوبه پیش شي هغه شوبه الله تعالی ذکر کی او جواب ورکی سورہ بقرہ آیت نمبر 119 وقالوا لن يدخل الجنة أدوي لن يدخل الجنة يهوديان وي نبداخل جنة إلا من كان هودا مگر آسوك يهودياني أغيوه دي يهودون الله برسوك جنة تنشيد له او نصارا وي بغیر زمون برسوك جنة تنشيد له يهود وي زمونگا کور دے نصارا وي زمونگا کور دے اس دا یو شبر دا غی سچے یو شو امیجینیشن دے شبہ مانا یو غلط امیجینیشن دے بی وجہ اللہ تعالیٰ والا جواب ورکو خیال دے چی تلک امانیون دا صرف ددئی تمنا و آرزو دا قل ہاتو برحانکم تورتا اوایا ہاتو برحانکم چی دلیل پیش گئے دے بانے ان کنتم صادقین کتاسو دے خبر کی رشتو نہیں گئی کتاب دې خبره کې نو دا غي شوبه ذکر کړه او الله تعالی جواب ورک څنګه طریقې سره دلیل پیش هاتو برهانکم سوکا دلیل پیش کړي باندې کنتم صادقین که تاسو رښتیا وایي درېمه طریقه رد د شبهاتو په ضمن د عقاید باطلو کې اللہ تعالیٰ پہ کل صراحتاً و ایکسپریسلی رد گئی او کل نہ کہی ایسے انسان تو وہی تپر سوچو کا دا عقیدہ تپر سوچو کا چی دا عقیدہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 550 وقالوا اذا كنا عظاما ادا کافران وای چې کله شومږه قبرونو کې اډوکی ورفاتن ازرزرا رفاتن معنا زرزرا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا آیا موږ بیا پورته کول شو په نوی ژوند باندې موږ بیا پورته کول شو په نوی ژوند باندې صحیح موږ خاور شي الله تعالی وای دا خاور شي وی کتیګه دنه جوړ شي یا دنه آهن جوړ شي کتیګه دنه جوړ شي یا دنه آهن جوړ شي چې الله غني بیا انسانان کېږي قل تورت وایا کونو حجارتا شیتیږي او حدیدا یا وسبنا آهن او خلقا یا بلنوغا مما یکبر فی صدورکم چې کوم تاسو خیال کې ډیره سختي د دینه د آهن او د تیګې نه کوم سختي هغه ته ترانسفارم شي نو بیا به ژوند کېږي خدیمیس کې الله وي چې فسيقولون دوی وای من يعيدنا سوق به زمونږه احاطه کوي سوق به بیا ژوند کوي قل تورتوا وایا الذي غالا فطركم اول مره چې هغه پیدا کړي پړم به کرد باندې فسينغزون الیک رؤوسهم هغه خدای به پیدا کوي چې کوم خدای پړم به کرد باندې پیدا کړي نو فسينغزون الیک رؤوسهم دوی به تاسو سره اندازه کوي تعجب دے پارا سر پارا تعجب انتا پر ڈرامہ کوي ها
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون اويبا متاه دا بکلی وی نانوی جنو متا کله ملاویږي قل تورت اوایا غصا ان يكون قريبا ممکن نشي دا ډیر نږدې وي ممکن نشي دا ډیر نږدې دي سورہ یاسین سورہ یاسین آیت نمبر 58 والا تر اخره پورې اولم يرل وضرب لنا مثلا پیغمبر اسلام ته وسړی راغی عاص بن وائل داغه نامه و یو زوړ ډوکې ځان سره لاس کې راغسته ورته مخامخ کې ناشته وی چې دا تسوای چې مرګ نه پس پیغمبر اسلام مرګ نه پس به بیا ژوند کیږي صحیح هغه دې ډوکې ته وګور دا سیمه ده که خاورو کې واچو دا خاور سره مکس کړ دا به څنګه ژوند کیږي صحیح وضرب لنا مثلا بیانې موږ د پاره مثال ونسي خلق خپل پیدایش ګوره یې کړی دی چې څنګه پیدا شو ضعیف وګوي هغه نه خدای څنګه د ما بدن جوړ قال دی وای مې يحيي العظام سوق بجوند کوي اډو کی وای رمیم حالانکه چې دا زره زره شي قل تورت اوایا يحيي الذي ژوند کوي بناډو کې هغه الله تعالی انشاها چې پیدا کړی دا اول مره پړم بکرت باندې او هو بكل خلق علیم ادا الله تعالی په هر نمبر پیدا کولو باندې علم لري او قدرت لري الذي الله جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې هغه پیدا کړی تا د پارا د شنی ونی نور فاذا انتم من توقدون اغشنیون تاسو اور بلوي اولیس الذي آیان دی الله تعالی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو ازمکا بقادر آیات قدرت نه لري غلا پدې خبره ان يخلق مثله چې پیدا کی مثل لدی بلا ته قدرت لري وهو الخلاق العلیم ادی علم لرون کے پیدا کون کے دے انما خبر دارا کہ حکم دا اللہ چی رادو کے دے او شید پیدا کولو ان یقول له اغتو کن موجود شا فیکونو ناغ موجود شی فسبحان اللذی پاکی دا آغا اللہ دا بیدہی ملکوت کل شیئن چی پلاک دا کے اختیار دا ہر شے دے ویلے ترجعون ادغ اللہ تعالیٰ تبتاس واپس کوئے شی سورہ واقعہ سورت الواقعہ آیت نمبر 39 نوالی وکانو یقولون او دا کافران چوی بے ایذا متنا چکل منگا ملشو وکلنا ترابا اشو منگا خاوری وعظاما اڈوکے اینا لمبعوثونا ای منگا بیا جوندی کولی شو چکل اڈوکی شو ریزر ریزر شو خاور سر خاور شو بیا جوندی کولی شو او آباؤنا الاولون ازمونږ روان دي پلاران چې غیبم بیا ژوند کیږي زمونږ نکان پلاران چې موږ مخکې مړ دي هغه ژوند کیږي نو الله جواب ورکړ چې تورته وایا ان الاولین روان دي خلق والآخرین تاسو روان دي والآخرین رستن خلق چې تاسو نورستو برازي امړيږي با لمجموعون الى میقات یوم معلوم دا ټول بجوندی کول شي جمع کول بشي دا هغه معلومه روز په فکس ټایم باندې د معلومه روز په فکس ټایم باندې نو دا وکمه سلسله چې مونږه ذکر کړی انن مو کمپلیټ کړی دا په تفسیر کې اهم بحث دی په تفسیر اهم بحث دی ان شاء الله د دغه بحثونو په اساس باندې بیا به مختلف سورتونه او مختلف آیاتونه هغه تشریح کو من د پردغه عمر کافی ذکر دا بحث اهم دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره
اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. زمان مرایت بس غرام میں روزه پڑھ دے هغه سره کیږي به بس کړی ورپسې نه ورځې کو رزش لري کوي اصل کې ګرمي ده د دې د ګرمي مزره باندې ده ازمن د وطنونو ګرمي مزره نه ها